بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤية. مسألة دا چې کله ایجاب او قبول وشو نو بای د سمن مالک شه، مشتری د مبیع مالک شه. خبر اخلاص شو. وس حق ملک په مبیع حاصل شو مشتری ته، او حق ملک بای ته حاصل شو په سمن باندې. اوس یو ته هم دا حق نشتا چې دا بیع ماته کی، بیع نشي رد کولی. خبر اخلاص شو. هلکه پې پوه شئ ولی که بای وایي زه بیع ماتومه نو په دې کې بس چلو شي، ابطال د حق د غیر به وشي. مشتری ته په مبیع ملک حاصل شوی دی، هغه به ته باطل کې د حق تعالی چا درکړی. که مشتری بیع ماتی نو دا نشي کولی. ولی ځکه دې کې ابطال د حق د غیر راځي. بای په سمن حق ملک راغلی دی نو دی هغه حق څنګه باطلی؟ هلکه پې پوه شئ. که د قبولتیا نه مخکې خبره اونه کی نو دې کې د هیچا حق هم نه ضایع کېږي، لہذا هغه جایز دی. خو چې قبول وشو اوس تملیک او تملک وشو، بای د سمن مالک شه، مشتری د مبیع مالک شه، چې اوس بیع هر یو ختمی نو څه چل کېږي؟ ابطال د حق د غیر راځي. لہذا دغه خيار چې خيار مجلس ورته وای دا نشته. امام شافعي رحمه الله وای نه، تر کومه پورې چې د مجلس کې ناستی ایجاب هم وشو قبول هم وشو، د مشتری قبضه راغله پچا په مبیع، د بای قبضه راغله په سمن، مجلس لا نه دی وران شوی، نو بای د مشتری د رضا نه بغیر بیع ماتولی شي، مشتری د بای د رضا نه بغیر ماتولی شي. خو چې مجلس برخاست شوی نشي کولی. دې ته خيار مجلس وایي. زمونږ مجلس زمونږ په مذهب کې د خيار مجلس څه حیثیت نشته. امام شافعي رحمه الله وی خيار مجلس عقیدینو ته حاصل دی. هلکه حق د فسخ په مجلس کې شته. تاسو په صورت د مسلې پوه شئ. البته دو صورت دي چې د هغې په وجه باندې د ایجاب او د قبول نه وروسته هم عقد فسخه کیدی شي. یو عیب دی، مبیع کې عیب پیدا شي. صحیح شو. بای په سمن کې عیب پیدا کی، بیع ماتولی شي. مشتری په مبیع کې عیب پیدا کی، دې ته خيار عیب وایي. یا یې لیدلې نه ده او مطلب چې کوم دی عقد وشو نو د لیدلو نه وروسته هم خيار شته، خيار عیب. د رؤیت په وجه هم فسخه کولی شي، د عیب په وجه هم فسخه کولی شي، او د دې نه علاوه نشي کولی. هلکه پې پوه شئ. تاسو کتاب ته تاسو ګورئ چې کله حاصل شي ایجاب او قبول، ایجاب د جانب د بای نه، قبول د جانب د مشتری نه، لازم البیع بیع لازم شو، ولا خيار خيار نشته لواحد منهما یو تن ته د دې دواړو نه، نه بای ته نه مشتری ته، الا من عیب مگر د عیب د وجې نه خيار شته. خيار عیب شته، که عیب پکې ولیدو نو بیا بیع ماتولی شي. او عدم رؤیت یا د نه لیدلو د وجې نه ورته هم خيار شته، چې ته خيار رؤیت وایي غرازي په خپل ځایونو کې. وقال الشافعي، امام شافعي رحمه الله وایي يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس، ثابت ته هر یو د دې متعاقدینو ته خيار مجلس. د مجلس خيار ورته شته. بایم په دې مجلس کې بیع ماتولی شي، مشتری ماتوي. خيار مجلس مالک او پیژنده. موږ سره امام مالک ملګری دی او د امام شافعي سره امام احمد ابن حنبل ملګری دی.
امام مالک هم وی د قبول نه رسته خیار مجلس حق نشته، او امام احمد وی چې شته. شافعي صاحب سره ملګری. امام شافعي صاحب وی چې قبول وشي په دې مجلس کې فسخه بایم کولی شي، مشتریم کولی شي. د هغه دلیل څه دی؟ د هغه دلیل د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه دا حدیث دی. لقول علیه السلام د وجه د دې قول د نبی علیه السلام دا شافعي صاحب نقلی دلیل دی. المتبایعان بالخيار ما لم يتفرقا، بایع او مشتری په اختیار کې دي تر څو چې نه جدا شوي په بدنونه نه جدا شوي، نو اختیار ورسره شته چې بیا ماته کی. او چې بدنونه جدا شو نو مجلس ختم شو نو بیا ورته اختیار نشته. هلکه پې پوه شوئ؟ نو دینه معلومه شوه چې د مجلس پورې چې بدنونه نه جدا شوي د ماتېدو خیار ورسره شته که نه، معلم یتفرقا که نه، دا غایه شوه. د خیار دپاره معلم یتفرقا غایه شوه که نه، چې تفرق بالابدان راغی نو خیار ختم شو. چې تفرق بالابدان نه دی راغلی، مجلس قایم دی، نو بیا خیار شته که نه. هلکه پې پوه شئ؟ دا دلیل دی. ولنا ان فی الفسخ ابطال حق الغیر فلا یجوز. زمونږ دلیل څه دی؟ زمونږ دلیل دا دی چې ان فی الفسخ، په فسخه کې چې قبول وشي او بیا مشتری یا بایع دا بیع عقد فسخه کې، په دې کې ابطال حق الغیر، د بل حق پکې باطلیږي. که مشتری وکي نو د بایع حق ضایع کیږي، او که بایع وکي نو د مشتری حق ضایع کیږي. فلا یجوز نه دی جایز. دا زمونږ عقلي دلیل شي. نو تاسو به وایئ چې احنافو سره نقلي دلیلونه نشته چې دی عقلي وایي. جواب دار دې مسلې باندې په خیار مجلس دومره دلیلونه دي نقلي چې زه درته نشم ویلی. قرآن هم شته، حدیثونه هم شته، د آثارو د صحابهو نه هم شته. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. نو بس داسې چل دی چې ډېرې به خبرې اوږدوو نه، خو یو دوه دلیلونو ته د قرآن نه وګورئ. قرآن کریم کې الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے د ایمان خاوندانو تاسو وفا وکئ په عقدونو. نو چې ایجاب او قبول وشي دې ته عقد وایي که نه وایي؟ او الله تعالی حکم کړی دی د ایفاء العقد، اوفوا بالعقود. نو چې اوس د قبول نه وروسته مشتری را ولاړ شي چې زه د عقد ختموم، نه دا د ایفاء بالعقود خلاف ورزي ده که نه ده؟ الله تعالی موږ له امر کړی دی د ایفاء العقود، او د ایفاء نه کوي بلکې ابطال د عقودو کوي. نو زمونږ دلیل دا قرآن شي. هلکه پې پوه شئ؟ دویم دلیل الله تعالی وایي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا حاضرتا. یلکه تاسو یو د بل مالونه مخورئ، یو د بل مالونه په ناروا مخورئ، مگر که تجارتي نو بیا یې خورئ. تجارت سره په رضامندۍ سره مکړو. نو ایجاب هم په رضامندۍ سره وشو، قبول هم په رضامندۍ سره وشو. نو الله وایي که په رضامندۍ سره وشي نو خورې خوراک به نه کې، پردی مال به نه خوري په باطله. او که تجارت رضامندۍ سره وشو نو خورې به. نو اوس ایجاب او قبول وشو نو تجارت پر رضامندۍ سره وشو. خدای حکم د عقل کړی چې دلته ته خوړی شي، تصرف پکې کولی شي. او ته وایې نه مجلس کې نه شي کولی، مجلس کې درته خیار دی که ماتی نو ماتولی شي. دا خو د دې آیت خلاف ورزي نه شوه. هلکه تاسو د طریقې د استدلال باندې پوه شئ. او بله احادیث هم دي دې باره کې. خو امام شافعي رحمه الله چې کوم دلیل پیش کړی دی چې المتبایعان بالخيار ما لم يتفرقا، د دې استدلال ته څنګه جواب کوو؟ هلکه تاسو به خبرو کې لږ ادب زده کوئ. ادب دا دی د فقه کتابونو کې راځي که نه، د امام شافعي صاحب دا و امام مالک دا حدیث پیش کړه، نو موږ بیا څه وایو؟ د ده حدیث ته دا جواب کوو، داسې به نه وایې. حدیث د شافعي دی که د رسول الله دی؟ نو داسې به نه وایو چې د ده حدیث ته جواب کوو. یو خو دا غلطي شوه.
دویم دا دی چې حدیث ته خلک جوابونه کوي که عمل پې کوي؟ حدیث ته جواب کوم نو د حدیث ته جواب کوم، حدیث له خو بده خبره ده، څوک جواب کوي. هلکه پې پوه شوئ؟ دې بې ادبۍ نه به هم بچ شو. هلکه پې پوه شئ؟ نو ادبي لفظ به څنګه استعمالو؟ داسې به وایي ده چې په دې حدیث استدلال کړی د استدلال ته مونږ جواب کوو، او د استدلال ته چې جواب وشي نو د یو امتي استدلال ته جواب دا څه ګناه ده؟ نه بې ادبي ده، نه ګناه ده، یو امتي دی که نه؟ هلکه پې پوه شئ؟ نو ول حدیثو کم حدیث چې امام شافعي رحمه الله پیش که په دلیل کې چې المتبایعان بالخيار ما لم يتفرقا، دا محمول دی په خيار قبول باندې. یلکه المتبایعان بایع او مشتری بالخيار، خيار قبول حق ورته شته تر څو چې جدا شوي نه وي. په مجلس کې چې بایع ایجاب وکړو نو مشتری ته په مجلس کې د قبول خيار شته، مجلس نه وروسته نشته. او که مشتری خيار دغه وکړو ایجاب وکړو نو بایع ته په مجلس کې خيار د قبول څه د خيار نه خيار قبول مراد دی. هلکه څه دلیل دی؟ دلیل څه دی چې خيار قبول دی مراد دی؟ دلیل دا دی چې المتبایعان لفظ دا تسنیه د متبایع ده، او متبایع د اسم فاعل صیغه ده، او اسم فاعل چې کم دی په ماضی او مستقبل کې مجاز دی او په حال کې حقیقت دی. اوس متبایعان بایع او مشتری ته وایي. د دې درې حالت دي. یا دا چې موږ کې پرون اراده کړې ولا بیه نه ده کړې، نه راغلي دي، ناستم نه دي، هسې زړه کې تیر شو چې دنه زه دا شی اخلمه، نو دته اوس متبایع ویل کېږي؟ ویل کېږي ورته، خو مجازن ورته ویل کېږي په اعتبار د ما یؤول الیه سره. په اعتبار د چا سره ورته ویل کېږي؟ من قتل قتیلا فله سلبه ویلی دی که نه؟ او انی آسر خمرا. هلکه پې پوه شئ که نه شئ پوه؟ دویم چې عقد وشي، هلکه دا کتاب په 200 خرڅوم، دی وایي زما ښه قبول مې شه، نو اوس هم دوی ته د قبلېدو نه وروسته هم بایع او مشتري ورته وایي، متبایعان ورته وایي. دا حقیقت دی که مجاز دی؟ مجاز دی. دا ورته په اعتبار د ماکانه سره وایي. اوس خو متبایعان نه دي، متبایعان خو هغه یي هلکه زه دا په 200 خرڅوم، دی خاموشه دی، نو ما او دی متبایعان یو په حال د مباشرت کې، په استعمال په حالت کې. نو مخکې چې دوی ته متبایعان ویل کېږي دا مجازن متبایعان دي، د قبول نه وروسته چې ورته متبایعان ویل کېږي دا مجازن متبایعان دي، او په حالت د مباشرت کې د قبول نه مخکې چې ورته متبایعان ویل کېږي دا حقیقت دی. نو ضرورت به مجاز ته کله کېږي چې حقیقت متعذر شي، نو دلته حقیقت نه دی متعذر. المتبایعان هغه بایع او مشتری چې د قبول نه مخکې بایع او مشتری وي، په حقیقي معنا سره بایع او مشتری وي، بالخيار دوی په خيار قبول دي ما لم يتفرقا تر څو چې جدا شوي نه وي. نو اوس خبره روغه شوه که نه؟ نو د حدیث نه خيار قبول معلوم شه، دا موږ هم منو، نه دا چې خيار مجلس ته ثابت شه. هلکه تاسو سر خلاص شه. نو ګورئ وفيه اشارة الی، او په دې حدیث کې اشاره ده هم دې خبرې ته چې د خيار نه خيار قبول مراد دی. ولی؟ فإنهما ځکه د بایع او مشتری متبایعان دي حالت المباشرة، په حالت د استعمال کې، په حالت د گفتگو کې، لا بعدها د قبلېدو نه وروسته خو چې کوم دی دوی ته متبایعان نه ویل کېږي مګر مجازن ورته وایي. هلکه پې پوه شئ؟ تاسې پې پوه شئ؟ دا خو یوه خبره شوه. او یحتمله په یحمل علی، یا به داسې کو یا به داسې کو چې تا خو دلیل پیش کې چل متبایعین بالخيار ما لم يتفرقا، نو ته وایي د خيار نه خيار مجلس مراد دی، او موږ وایي د خيار نه خيار قبول مراد دی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هلکه پې پوه شئ؟ نو ځکه دا احتمال شته چې زمونږ په دې خيار قبول باندې حمل شي. ولی؟ ځکه ابطال د حق د غیر بم پکې نه راځي، او په خيار مجلس باندې چې حمل کې ابطال د حق د غیر هم راځي. او يحتملو، یا احتمال د خيار قبول لري، نو په يحمل علی مونږ حمل کوو په خيار قبول باندې، حمل دې کړی شي په خيار قبول باندې. هلکه اوس اعتراض دی چې
چې مالم یتفرقا پکې راغلی دی. تفرق نه تفرق د ابدانو مراد دی او تفرق د ابدانو په خیاري مجلس کې راځي که نه. متباین بالخيار دي چې تر څو بدنونه نه جدا شوي، چې بدنونه جدا شو مجلس برخاست شه، یعنی مجلس کې ورته خیرات چې مالم یتفرقا سره سکه. نو دې جواب کوي والتفرق فيه تفرق الاقوال. د تفرق نه مراد تفرق د اقوالو دی، تفرق د ابدانو نه دی. متباین با یو مشتری ته خیار قبول شته تر څو چې تفرق بالاقوال نه کړي، قبل تو نه ویلې چې تفرق بالاقوال وکاغه ورته په 200 خرڅو ما غوېلې قبول میشه. تفرق بالاقوال او شنو اوس خيار نشته. تفرق نه مراد تفرق د اقوال شو. اوس اعتراض دی چې دا حدیث راوی خو عبد الله ابن عمر دی. عبد الله ابن عمر د تفرق نه مراد تفرق ابدان اخیسته او حدیث په خیاري مجلس عمل کړی دی سره سکه. تاسو به جواب کوي حدیث د دې زی پورې دی چې المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، او چې د تفرق نه مراد تفرق ابدان دی. دا د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپل رائے ده. دا د راوی زیادت ده. مونږ په دې نه یو مکلف چې د راوی په زیادت په عمل کوو. هلکه په پوه شئ مونږ په دې نه یو مکلف چې د راوی په زیادت په عمل کوو. بیا به تاسو څوک اعتراض وکړي چې تفرق نه تفرق اقوال دا خو سار باندې نه وي ټپه ده مونږ نه ده اورېدلې. معلوم تفرقان تفرق اقوال واخیسته ته به ورته وایي زړه ټپه ده خو تا نه ده اورېدلې. قرآن کریم کې درته زه ښیم چې تفرق نه مراد تفرق اقوال راغلی دی. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد، دوی نو جدا شوي مگر پس د هغې نه چې دوی ته با واضح دلیل راغلی و. نو دوی نو جدا شوي، بدنونه نه جدا شوي که نه اقوال نه جدا شوي. د نبي علیه السلام سره دوی د بدنونو اختلاف کړی و چې بدن نه جدا شوي و که نه. تفرق نه مراد تفرق اقوال دی. دلته مراد یا حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي ستفترق امتي، زما امت به ټوټه ټوټه شي، 2 یا فرقې بشي، 3 یا فرقې بشي، كلهم في النار الا واحده، ټول په دوزخ کې یو به جنت ته ځي. قالوا ومن هم یا رسول الله؟ نبی علیہ السلام ورته هغه خلک دي چې ما انا علیه و اصحابي. الکه په پوه شئ ستفترق امتي دلته د افتراق نه افتراق د اقوال مراد ده که افتراق د ابدان ته مراد؟ دلته د تفرق نه تفرقي اقوال مراد ده. الکه تاسو په پوه شئ ان شاء الله. والاعواز والمشار اليها لا يحتاج الى معرفه مقدارها في جواز البيع. الکه ما ته لږ تاسو متوجه شئ. ایوازونه چې هغې ته اشاره کیږي که هغه سمني که مسمني د هغې تعین په اشارې سره راځي نو بیا یې اندازه پیژندل ضروري نه دي. اندازې پیژندل څه دي؟ ضروري نه دي. هلکه دې ګوتۍ کې پیسې دي، دا پیسې به درکړمه او دا ډېری د غنمو راکړه. هغه وایي دا پیسې راکړه، دا ډېری والا دا جایز دي. هلکه پې پوه شئ. هلکه دا ډېری د غنمو به درکړمه، دا ډېری د جوارو راکړه، دا جایزه ده ځکه تعین په اشارې سره وشو که نه، بس مقدار ته ضرورت نشته. هلکه پې پوه شئ. خو په اشارې باندې تعین کیږي، خو دا په جواز د بیع کې دا کاپي کیږي، په جواز د سلم کې دا نه کاپي کیږي. سلم کې چې ته راس المال ورکې تاسې پې پوه شئ نو د راس المال مقدار ضروري دی، هغه په اشارې باندې نه متعین کیږي ځکه هغې کې منازعه جګړه پکې راځي. هلکه پې پوه شئ. هلته به دا نه وایي چې دا پیسې به درکړم په دې ګوتۍ کې چې دي، بیا به په ټیم د عقد سلم سره 10 منه غنم راکې، دا به نه وي، بلکې ورشمېرې به چې دومره دي. هلکه تاسو پې پوه شئ. نو تعین پس په اشارې سره راشي نو مقدار ته ضرورت نشته، تعین د مقدار ته ضرورت نشته. خو په 2 شرط دي پکې. یو دا چې یدن بیدین بی، څنګه بی؟ یدن بیدین بی یو. او دویم شرط پکې دا دی چې اموال ربویه به نه وي. غنم به په غنمو نه ورکې، جوار به په جوارو نه ورکې. تاسې پې پوه شئ.
چاله کدا غریره د غنمو بدر کم دا راکې احتمال لري چې دې کې زیادت نه دا خصوص شکر الکه په پوښي مختلف الجنس وي کموالی ربویی او مطلب یدن بیدن وي والاعواز حق عوزنا المشار الیها چاغی ته اشاره کیږي حاجت نه لري الی معرفت مقدارها معلوم متیاد مقدار د دې ته په جواز د بیا کې په جواز د بیا کې د اندازې پیژندل ضروری دي لأن بالاشاره کفایتا فی التعریف ځکه په اشاره سره اکتفا په معرفت کې راضی کنا خو جهالت د وصف خو پکې ده کنه چې قدر یې څومره ده نو سوال دی چې جهالت د وصف خو خنه ده کنه نه دی وای جهالت د وصف هغه جهالت خنه ده چې کوم مبزی کیږي جګړې ته او دا جهالت نه مبزی کیږي جګړې ته وجهالت الوصف فيه لا تبزي الى المنازعه او جهالت د وصف په دې کې نه مبزی کیږي جګړې ته ځکه هغه به وای ما درته ډېرې خو د لوتا ویلې ټیک ده نه دی کې اوس خبره شو والاسمان المطلقه لا تصح الا ان تكون معروفه القدر والصفه اسمان مطلقه سمن مطلق سمن مطلق چې اشاره ورته نه یا مطلق دا معنا چې دینار او درهم حجران کانی دینار او درهم د سرو د سپینو روپۍ په هغه کې دوه سيزونه ضروری دي قدرم پکې ضروری دی او صفتم پکې ضروری دي ته چاته ویل کا دا ډېرې د غنمو با په درهمونو راکی نه دا نه د جایز الا جایز دا چې درهمونو کې دوه صفتونه بیان کی دا ډېرې د غنمو برا کې لس درهم بدر کم درهمونه دا لس چې شو دا معرفت القدر شه او بخاری درهمونه برا کې نو دای معرفت د وصف وصف به معلومی قدر به معلوم یا لکه په پوښتنه او اسمان مطلقا نه صحیح کیږي په عقد کې مگر الا چې قدر هم معلومی چې دومره دي صفت هم معلوم دي چې کمی دي لأن التسلیم والتسلم واجب بالعقد ځکه تسلیم او تسلم واجب دی په عقد سره یا لکه تسلیم او تسلم واجب دی په عقد سره تسلیم د مبيعي د جانب د باینا او تسلیم د سمن د جانب د چانه واجب دی په عقد سره او دا جهالت مفسد منازعه ته څنګه الکه تورته دا پر دراهم باندې دا غنم را کابل د غنم وتلی وای برا ک روپای تبسل ورکه هغه وای ما خو 15000 یادی کړي زما خدا مقصد جګړه پکې راځي کړه پایم تنع التسلیم والتسلم دا معنی شو د تسلا جګړه معنی شو د سره بار د تسلیم او تسلم د پاره هغه غنم نه درکې ته په پیسې نه ورکې نو دا قدا مقصد پورا نش وكل جهاله هذه صفتها هر جهالت چې د شانی دا شانی څه معنا چې مبذیل المنازعي تمنع الجواز د جواز د عقد د پاره معنی هر جهالت مفسد منازعي نه ده هغه جهالت مفسد منازعي ده چې معنی د جواز هذا هو الاصل دا قاعده کلیه ده په باب د چا کې جهالت کې هله کبي پوه شي ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل اذا كان الاجل معلوما الک بل خبره کوي کنا بل مسله بیانای دا عقد چې کوم د دوه طریقې کیږي یو په نقد باندې یو په قرضو معامله په نقدم کولای شي او په قرض هم کولای شي الک دا کتاب خرڅوم په 200 روپۍ راکا 200 روپۍ راکې کتاب در کم دام جایز او دام جایز ده لکه دا کتاب خرڅوم په 200 روپۍ لکه 200 روپۍ به زه درکم دا کتاب راکا کله به راکې 2 میاشتې وروسته ټیک شو چې نیټه معلومه وي نو په نیټه سودام جایز ده لکه په پوښتنه بیا جایز ده په سمن حال سره یا لکه ماته لګو ګورئ یو سمنی یو قیمت دې کې فرق پیژنئ سمن هغه ته وای چې عاقدین مبيع په سبا کې دا کتاب په 200 شو د قبول کنه دې ته سمن دې 200 ته وای اوس بازار کې دا کتاب په سوره د کتابخانه والا په 100 روپۍ ریټه چي ای به یو نیم سله چي نو دې ته قیمت وای یا په 2 نیم سوا چي قیمت هغه ستوي چې مقومین قیمت اچون کی او مطلب تاجران د فن ماهرین په کم قیمت واچي ته قیمت وای او سمن هغه ته متفق علیه العقدان الکه اوس په پوښتنه خدا هم یاد ساتي
چې دا سیزونه درې قسمه دي. یو نقود دی لکه دنانیر او دراهم، او بل سلعه ده، سلعه مبیعه لکه ثياب او دواب، صحیح شو، یا کور. او بل چې کوم دی مقدرات دي لکه مکیلات او موزونات چې په تول تلل کېږي لکه غنم او جوار شو. عددیات چې په شمیرې خرڅل کېږي لکه هګۍ شو، غوزان شو، دې ته عددیات متقاربه وایي. عددیات غیر متقاربه دي لکه خربوزې شو، انار شو، دا عددیات غیر متقاربه دي کنه. لکه نو ما ته لږ وخت شي چې یو طرف ته دیناری یا یو طرف ته درهم، یا بل طرف ته غنمی یا مکیلی یا موزونی یا کوری یا سلعی، هر شی چې نو دلته به مبیعه به دا بل شی او دینار یا درهم به ثمن، ځکه دا ثمن دی خلقتن. هلکه پې پوه شئ؟ پې پوه نه شئ. کومو ځایونو کې چې بیع باطلیږي د وجې د حلاکت د مبیعین، نو هلته به حلاکت د څه معتبري؟ حلاکت به د مبیعي معتبري، حلاکت به د ثمن نه معتبر. صحیح شو. کومو څیزونو کې چې ثمن په یو طرف کې نه وي، لکه غنم مې خرڅ کړه په جوارو باندې، هلکه پې پوه شئ؟ نو دې کې اوس هر طرف ثمن هم جوړېدی شي، هر طرف مبیعه هم جوړېدی شي. غنمو ته ثمن هم ویلی شي، مبیعه هم ورته ویلی شي. جوارو ته ثمن هم ویلی شي، مبیعه هم ورته ویلی شي. البته فرق به دی چې با پې داخله و نو دا به ثمني، او چې د با نه مخکې و نو دا به مبیعه وي. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ نو بیع جایزه ده بثمن حال، په نقد ثمن سره. په نقد ثمن یې ځکه وویلې چې ټول څیزونه پکې راشي، دینار هم پکې راشي، درهم هم پکې راشي، غنمو ته هم ثمن ویل کېږي. حال که نقدي درکړي و مؤجل او که نیټه پکې کېږي. خو اذا کان الاجل معلومه، په دې شکل چې اجل معلومي، نیټه یې ځي معلومه وي. لاطلاق قوله تعالی، د وجه د اطلاق د دې قول د الله تعالی نه چې دا قول د الله تعالی مطلق دی. وحل الله البيع، الله بیع حلاله کړې ده. نو دې کې دا نشته چې د قرض بیع یې ناروا کړې ده، نه ده روا کړې، او د نقدو یې کړې ده. بیع مطلقه ذکر کړې ده، قرض هم پکې راغله. وعنه علیه السلام، د نبی علیہ السلام نه روایت ده انه اشترى من یهودی طعاما، نبی علیہ السلام د یهودی نه ابو شحم نومې د خوراک کې واخیسته، غلدانه الی اجل، د نیټې پورې، ورهنه درعه، او ګروې کې خود د سره خپل ازغره په قرض یې واخیسته. نو په قرض سودا نبی علیہ السلام وکړه کنه، او په ګروۍ کې ذمہواری کې ورسره خپل ازغره کې خو نو قرض جایز شکن، نور پکې پاتې شو څه. خو اجل نیټه پکې خدا جایزه ده. هو الاجل ولا بد ان يكون الاجل معلومه، لا بد د دې خبرې نه چې نیټه به معلومه وي. نیټه به څه کې معلومه، ولی لان الجهاله فيه مانعه عن التسليم الواجب بالعقد، ځکه جهالت په دې نیټه کې معنی ده د تسلیم د ثمن نه، چې کوم تسلیم د ثمن پتا واجب شوی دی په عقد باندې. تا چې مبیعه واخیسته نو پتا تسلیم وشو، پتا او مبیعه دی واخیسته ته مشتری شي، نو تسلیم د ثمن پتا واجب دی، تسلیم د ثمن پتا واجب دی. نو چې اوس پکې نیټه نامعلومه وي، نو تسلیم د ثمن پتا واجب هغه دی ونه که، د هغې دپاره دا معنی ده. هلکه لاره ورکوي سچې راته راوړي. سهیله غاړه را چې مبارکیم درکړم که نه مبارک شه. زه پرون مریض وم ښه، نن هم ټیک نه یم که نه. زه الله دې پکې ډېر برکت او خیر واچوي، او الله دې بس کامیاب ژوند نصیب کړي. ځه لاړ شه. د پرون واده کړی او نن ماشاءالله سبق له راغلی، دې ته نر وایي. هلکه په زوره مه وایي ونه غورځېږي. نه نو ګورئ، لأن الجهالة فيه، ځکه جهالت په دې کې معنی دی د تسلیم د ثمن نه، چې کوم تسلیم واجب و په عقد سره. په مشتری تسلیم د ثمن واجب و که نه په عقد سره، او دا جهالت چې نه د دې تسلیم د پاره د جهالت معنی دی. څنګه؟ فهذا دا بای یطالبه به، مطالبه به کوي
د دې مشتری نه به په دې سامان سره په قریب المدت په نږدې وخت کې وهذا يسلم في بيدها او دا مشتری به ورکی په بيدها په لري وخت لکه ما خو تعالی بیا به درکمنو بیا خو نه دراغلی کنه اب ورته دې ته بیا وای چې میاش بعد راغله مکنه نه جګړه پکې راځي الکه دې پوری تاسو ان شاء الله سر خلاص. ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد الکه دا کتاب خرڅوما په 10 درهمونو تاویل زما شه خو چلیږي په دې خار کې 10 درهمونه بخاریم چلیږي سمرقندیم چلیږي نصرتیم چلیږي او مطلب دا چې عدالیم چلیږي دا ټولي چلیږي په کم باندې به حملي کمی چې ډېری رواج کمی چې رواج ډېری متعارفي مارکیټ کې چې کمی ځکه المعروف کل مشروط معروف د سیده لکه مشروط لکه دا قاعده خو د فقه اورېدلې چې معروف کل مشروط 400 له پلان کوچ کې کینی 100 روپے نن سبا کرای دا ها څلويخ 120 ها 15 په وخت کې زتللې مې 15 کرای و ډېر وخت نه کېږي لوګ وخت کېږي 15 روپے کرای و 400 لتللې او 120 د دی وای دروغ وای کرشته ها نو ته پلان کوچ کې کیناسته او د کلندر درنالته 120 غواړي او زما غونته ساده به یا به ورته سوي چې زه خو په 15 ستلره مزيات نه زیات ډیر شو لډیر کفر وکا یو بدوا او هغه به ورته وي چې زه ورته وایم چې ماته به دی ویلی وي چې 120 وسه پیادل راتلم نو دا ورته ویل شم نشم ویلی هغه به راته وي چې المعروف کالمشروط 120 ټول خلکو له معلومی دي دا د سیل کتاله می چې ویلی دي لکه شرط کړی می چې در باندې المعروف کالمشروط دا معنا ده ها نو بازار کې کمی پیسې چلیږي چې کمی چې معروفي هغه د سیدی لکه په دیاقت کې چې مدقه ویل شوی وهغه چا چې مطلقي سمن ذکر کړی په بیا کې کان علی غالب نقد البلد دا به حمل کیږي په غالبا نقود د بلدو د خار په پیسو کې چې کمی غالبي لانه المتعارف زکه دا متعارف دي بل په دې کې فائدہ دا ده وفيه التحرير للجواز او په دې کې طلب د جواز ده کوی چې ندي معلومي او ندي معلومي نو دې کې جهالت د سمن راغی نو عقد ختم شو او د عاقل بالغ کلام ختمول پکار دي کنه خکه جوړول پکار دي نو جوړول په دې راشي چې لکه سمن نقد البلد مراد لپیسر پویلی نو میلان بکیږي الیه دیتا اړول کیږي بچاته د نقد البلد ته عقد صحیح شي فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسدا کچرته نقود مختلف نو بیا فاسده ده نقود مختلفو ټول چلیدل یو شان غالب پکې یوم نو دا بیا فاسده ده ولې جهالت د سمن راغی الا يبين احدها مگر که بیان کی یوا الکه بلس درهم ورکوم په کوم درهمونو الکه دی وی چې په بخاری بس خبر اخلاص بیان وکړه کنه ځکه مطلق ذکر کړو کنه مجمل ذکر کړو بیان وکړو خبر جوړه شو وهذا دا بیا فاسد په صورت کې دا اذا كان الكل بالرواج سوا چې ټول په رواج کې برابرۍ ټول په رواج کې صحیح برابرۍ ټول په رواج کې صحیح برابرۍ کټول په رواج کې نه برابر یو په رواج کې لګ زیاتی په مقه به حمل کو لئن الجهالت مفسد جګړې تا ایو درنی روپۍ غواړي او بل به ورته سپکه ور کوي الا ان ترتفع الجهاله بالبيان مگر دا چې جهالت اوچت شي په بیان سره بیان یو کی چې دا می مراد دی خبره روغه شو او یکون احدهما اغلب و اروج یا یو قسم پیسې ډیر غالب یو ډیر رواجی په حين ازن یسرف الی په دې وخت کې با مطلب دا چې خبر اړول کیږي د قرفو ته تحری للجواز دې د پر چې طلب د جواز کو چاقت صحیح شي تاسو به پیسې کې به پېنس دا لقمان دا چې دروال زه ټیک نه ما دا شه دا ټول دروال هاذا دا په هغه صورت کې اذا كانت مختلفتن فی المالیت چې دا پیسې په مالیت کې مختلفي مالیت کې
د یو ریټي د بلبل ریټي بخاري ګرانی سمرقندي لنډي دغې نه لږ ښکته او داسې پسې ځه هلکه پې پوه شئ او که په مالیت کې مختلفې نه وي نو چې بیا یاد یې نه کړي نو چې هر یو دې ورکړي خیر دی بیه به نه خراب دی هلکه داسې درته ووایم فإن كانت سواء فيها که چرته دا نقود برابري په مالیت کې نو جاز البیع بیه جایز ده فإن كانت سواء دا شرط شو جاز البیع اجازه شو بیا بیه جایزه ده لکه مثال لکه ثنایی او ثلاثي او نصرتي یې ثنایی دې ته وایي چې 2 روپۍ ورکړي او 1 درهم به درکړي ثلاثی دې ته وایي چې 3 ورکړي 1 به درکړي او نصرتۍ په 1 درهم ده هلکه دا کتاب در کوم په 10 درهمه یادې کړي مې نه دي چې ثنایی دي که ثلاثی دي که نصرتۍ دي خو ټول یو شی دي برابر دي په مالیت کې نو که مې که در کومه 10 به نصرتۍ درکمه که خوښه مې وه او که نه وه 20 به ثنایی درکم هم 10 تې جوړېږي او یا به 10 دغه درکمه دا ثلاثی درکمه دې هم 10 جوړېږي خبره خو یوه شوه که نه تاسو خو یاد نشي پخوا به دلته روپۍ وه او روپۍ به 2 حصې شو 2 تانیزونه به یې ورته ویلې تانیزونه د چا یاد شي تاسو کې ماشاءالله بل د چا یاد شي تا هم یاد شي ښه چوانیم هم یاد شي څلورنیز او 10 پیسیز دې یاد شي 5 پیسیز دا بس دا 500 به یې که نه 50 صحیح ده ماشاءالله 50 پخوا به داسې و چې هلکه 10 روپۍ راکړه نو خوښه وه چې 10 روپۍ ورکولې که 20 اتاني ورکول او که 40 چواني ورکول او هغه نورې خو بیا ډېرې ډېرېدلې که نه تاسې پې پوه مونږ په پخوانی وخت کې زمونږ نه مخکې سوری پیسې به یې ورته ویله زمونږ نشي یاد 15 پیسې او 12 پیسې به یې یو ځای کړ چوانی به ترې جوړ شو 2 چواني به یې یو ځای کړ اتانی به ترې جوړ شو او اتانی 2 چې کوم دی د دې نه به څه جوړ شو تاسې پې پوه شئ نو دغسې قیصه ده نو که په مالیت کې سره برابري هلکه دا خو خوشحاله شوم چې عمرګری خو مې پیدا شو زه خفه هم دې وړو له لګیا یم ټول ماشومان سره ناست یم ماشاءالله زه 50 ساله چې یو پیدا شي نیمه پیړۍ تاسو په دې خبرو پوهېږئ که پې نه پوهېږئ فإن كانت سواء که چرته برابري فيها په دې مالیت کې لکه ثنایی او ثلاثي والنصرتي اليوم نن ورځ په سمرقند کې او اختلاف دی په مابین د عدالي روپو کې په فرغانه کې هلته اختلاف دی نو فإن كانت سواء که چرته برابري فيها په مالیت کې نو جاز البیع بیا بیه جایزه ده برابري لکه ثنایی او ثلاثي او اختلاف په عدالي کې دی د وضاحت دپاره ویلي دي اذا اطلق اسم الدرهم چې کله مطلق ذکر کې اسم د درهم قضا قالو دا شان دي ملایانو ویلي دي وينصرف اړول کېږي به الی ما قدر به هغه څه ته چې اندازه کېږي به په هغې سره من ای نوع کان چې د کومې یو نوع نه وي 10 نصرتۍ 20 ثنایۍ او 10 ثلاثۍ لأنه لا منازعة ځکه جګړه پکې نشته ولا اختلاف په المالیت او نه په مالیت کې اختلاف شته په مالیت کې اختلاف هم نشته هلکه تاسو په خبره باندې ورسېدئ انشاءالله شرط او جزا په امکانت سواء او جاز البیع په دې پوه شوئ او دا کالثنایی والثلاثي والاختلاف بین الیدین د اختلاف او د استوا مثالونه ذکر کړه بس دی